أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وقال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم درود شریف وای اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مشرانو حجین صاحبانو او د علاقې مشرانو کشرانو همزولو الله پاکم په عمر کې خیر او برکت واچوه معززینو د دې مجلس مبارک کې د الله جل جلاله د قرآن فیصله ده په دې آیات مبارکه کې چې درې مجلسونه ډېر د خیر مجلسونه دي درې مجلسونه د خیر مجلسونه دي یو پکې دا مجلس دی چې په کوم مجلس کې اصلاح بین الناس وشي الله لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته هیڅ خیر په هغه ډېرو مجلسونو کې مګر که د خیر مجلس وي نو هغه درې قسم دی الا من امر بصدقة هغه مجلس چې هغې کې د صدقې او د خیر خیرات خبره وشي او یو صدقه یو خلک راټول شوي چې هلکه د صدقې په باره کې د چندې په باره کې د مسجد په باره کې د مسجد جماعت د دې په باره کې یو فیصله کیږي د جهاد په باره کې چنده جمع کیږي دا د خیر مجلس دی دویم نمبر امر بالمعروف چې هغې کې د نیکۍ خبره کیږي یو مسلمان بل مسلمان ته د نیکۍ دعوت ورکوي روره دا کار کوه روره دا کار کوه روره دا کار کوه مونځ کوه حج کوه روژه نیسه دغه مجلس دا د خیر مجلس دی څومره چې دینی مجالس دي د علماو د درسونو او دا د خیر مجلس وي دریم نمبر بین الناس چې هغه مجلس ډېر د خیر مجلس دی چې په کوم مجلس کې اصلاح بین المسلمین دا کیږي چې د دوو مسلمانانو په منځ کې تنازعي او خلک راپاسي او په دې کې الله پاک خیر واچي او د هغوی خبره ومني او دې له الله څومره اجر ورکوي دې جرګې له څومره اته شلې فرشتې وایي د دغه جرګو والا دپاره مغفرت دعاګانې غواړي یا الله دا جرګې والا خدای پاکه د دوی په مال کې د دوی په عمر کې خیر او برکت واچي خدای دوی له خیر ورکړي یا الله دوی له خیر ورکړي دا د قرآن نص دی دا مفتي صاحب ناس دی لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس اوس بله خبره پې الله کوي د پاسه ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله چا چې دا کار د الله د رضامندۍ لپاره وکړو په خبره پوه شوئ
شرط پکې لګېدلی دی ګورې داسې نه ده ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله چې دې کې نه رشوت واخیسته نه پکې بډې واخیسته